علیکم ورحمت الله وبرکاته. رب نو امید ده انشاءالله ټول اورېدونکي به ښه وي، الله هم ښه ساته. زموږ د نننۍ ویډیو مقصد هغه د سعودي عرب د سکالرشپ متعلق چې سعودي عرب کې BS ماسټر PhD یعنی باکالوریس ماجستر او دکتورا په سکالرشپ باندې څنګه میلاویږي، د هغې دپاره شرایط څه دي، کوم ډاکومنټس پکې لګي، بیا هغې نه علاوه چې چا کوم سټوډنټ ته سکالرشپ میلاو شي نو سکالرشپ کې دنده فول فنډډ دی نه دی، کم سهولیات پکې شته کم نشته، د هغې متعلق ټول شی معلومات، کوم ډپارټمنټ دی، کوم ځای نه به موږ ته پته لګي اوس اپلایانې شروع دي نه دي، طریقه کار یې څه دی، انشاءالله هغه ټول څه نه څه تفصیل سره هغه بیانوم. ټول معلوماتو لپاره د ټولو سوالاتو جواباتو لپاره اخره پورې انشاءالله تاسو ویډیو وګورئ، ټول معلومات به تاسو ته دلته میلاو شي. د ټولو نه مخکې د سعودي عرب کې BS ماسټر PhD دغه شانتې ډیپلوما په مختلف فیلډ کې هغه په سکالرشپ باندې میلاویږي او د ډېر وخت نه د سیسټم سعودي عرب کې هغه روان دی، یعنې د کلونو نه د ډېرو کلونو نه دلته د سکالرشپ سټوډنټانو ته میلاویږي او ډېر ښه پاکستاني او د هر کنټري سټوډنټ هغه موجود دی په سکالرشپ باندې په مختلف ډپارټمنټ کې او په مختلفو پروګراماتو کې، څوک BS کې دي، څوک ماسټر کې دي، څوک PhD کې دي. د 2026 متعلق هغه ده چې دوی په هر کال کې د دوی چې کوم مین ویب سایټ د سټډي اینډ سعودي په نوم باندې مشهور ویب سایټ دی، تاسو خپل ګوګل کروم کې سرچ کولی شئ یا ادرسو په سعودي عربۍ کې ولیکئ یا سټډي اینډ سعودي، هغه ځای نه تاسو له دې باره کې معلومات اخیستی شئ. مخکې کلونو کې 2022 نه مخکې یو داسې طریقه کار و چې سعودي عرب ته اپلای کوله، لکه مشهور یونیورسټیانې وي، هغې کې یوه اسلامیک یونیورسټي چې کومه مدینه کې ده او د هغې نه علاوه جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامي ریاض کې، دغه شانتې ملک عبدالعزیز جدک جامع طائف کې او داسې نورې مختلف یونیورسټیانې وي، ملک سعود ریاض کې. د دوی به شخصي ویب سایټ و، یعنې د یونیورسټۍ به خپل یو ویب سایټ و، په هغې به تا اپلای کوله. خو د 2022 نه 2022 23 24 25 26 په دې کالونو کې د خلکو د سعودي عرب چې کوم وزارت التعلیم دی د هغې یو مشهور ویب سایټ د سټډي اینډ سعودي په نوم باندې چې اوس به ته د هغې په ترو باندې اپلای کوې، په هغې کې که ته اسلامیک یونیورسټۍ ته کې یا د هغې نه علاوه ته بلې یونیورسټۍ ته کې، نو تقریبا تا سره اختیار دی چې ته 4-5 یا څومره چې بس مخکې هر کال کې اوله کال کې 5 یونیورسټیانې وي، دویم کال کې 3 یونیورسټیانې، بیا 3 اوس بیا تا سره اختیار دی چې ته مطلب د دې ویب سایټ په ترو باندې د سعودي عرب مختلفو 25 ډپارټمنټ، یعنې ته 10 15 12 څومره یونیورسټیانې ته په 25 ډپارټمنټ کې راګیرولی شي، نو ته ورته اپلای کولی شي. بله خبره دا ده چې دلته چې کوم فیمیل دی میل یعنی هلکان او جنکۍ دواړه دې ته اپلای کولی شي، دواړو ته فول فنډډ سکالرشپ BS ماسټر PhD مختلف ډپارټمنټ کې هغه میلاویږي، که هغه اسلامیک وي، که هغه کمپیوټر ساینس سره متعلق وي، یا د بزنس ډپارټمنټ سره متعلق وي، یا د هغې نه علاوه د انجینیرینګ سره متعلق وي، نو مختلفو ډپارټمنټ کې فیمیل او میل دواړو ته سکالرشپ هغه میلاویږي. بیا د هغې لپاره طریقه کار سره کوم ډاکومنټس لګي، خو دا ټولو نه مخکې دا خبره بعضې کسانو سټوډنټ ذهن کې دا سوال راځي چې کیدای شي دا دوکۍ، کیدای شي دا یو فراډ، نو تاسو خپل هم د سعودي عرب چې کوم د سټډي اینډ سعودي ویب سایټ دی ادرسو په سعودي، تاسو خپل هم ګوګل کروم کې سرچ کړئ، نو دې ځای نه تاسو خپل هم ځان سره معلومات اخیستی شي. باقي که تا ته یو کس وایي چې یاره ما ته دومره پیسې راکړه یا پاکستاني لاک 2 لاک روپۍ راکړه یا دومره ریال لکه 5000 ریال لکه یا 10000 ریال لکه زه به تا ته سټډي ویزه درکړم، نو دا ناممکنه ده، دا بیا فراډ دی، دوکه دی، ځکه ته به دلته اپلای کې په دې ویب سایټ باندې که ته دې ځای نه قبول شوې، ستا قبول مبدعي وشوه، نهایي وشوه، ستا دې ځای نه ویزه جاري شوه، د ایمیل په ترو باندې الکترانیک ویزې وي، نو بس بیا دغه شانتې کیدای شي. خو داسې چې یو کس تا ته وایي چې یاره ما ته دومره پیسې راکړه، په ډن بیس باندې خبره کوي، لکه څنګه چې یورپ کنټري کې بعضې سکالرشپ یا بعضې سټډي هغه په ډن بیس باندې کېږي، لکه ته چا سره خبره وکړي، نو هغه سیسټم سعودي عرب کې دلته نشته. نو که چا سره داسې خبره وه، نو بیا دا فراډ دی، دوکۍ دی، نو به ځان ساتي. باقي به دلته اپلای کې، اپلای دپاره انشاءالله چې کوم ډاکومنټس دي کوم کوه اپلای کې هغه وروسته اخره کې بیانوم، نو د دې ترو به ته قبولیږي، ستا به قبولي هغه کېږي. خو
خو اوس د 2026 چې کوم روان دی نو دیو کې د 2026 کې دیو اعلان کړی دی د اپلایانو چې دی 19 اپریل نه واله تر د 21 مئی پورې تقریبا 33 ورځې یعنی 33 ورځې دیو ورکړي دي د اپلای دپاره چې دي کې ته ډیپلوما ته بي ایس ته ماسټر ته او دکتوري یعنی پی ایچ ډي ته مختلف ډپارټمنټ کې هغه ته اپلای کولی شي. بیا بله خبره دا ده چې یو سټوډنټ د مثال په طور هغه قبول شي د هغې به د ویزې څخه پراسیس د ټیکټ او د اقامې رهایش میډیکل دا به د کوم ځای نه نو دا ټوټل چې څومره دي رهایش شو ویزه شوه ټیکټ شو میډیکل یعنی دلته چې کوم علاج وغیره شو یا کانه پینه شو دا ټوټل دا فول فنډډ سکالرشپ چې کله ویب سایټ کې ورته لیکلی بعضې سکالرشپ داسې چې هغه فول فنډډ نه وي نو بیا هغې کې بعضې څیزونه نه وي نو چې کله ته یې اپلای کې داسې ډپارټمنټ ته وکړې داسې یونیورسټۍ ته چې هغې کې فل فنډډ سکالرشپ وي نو په هغې کې بیا ویزه هم وي اقامه هم پکې وي رهایش هم پکې وي دغه شانتې یو ټرن ټیکټ په کال کې یو ځل یعنی 2 سیمسټره چې وي بیا چې کوم اسلامیک کال په لحاظ سره بیا په اخره کې په ذوالقعدې میاشت چې کله ختمه شي ذوالقعده ذوالحجه هغې نه پس بیا 2 نیمې میاشتې یعنی 25-80 ورځې چوټي کېږي چې هغې کې تا ته د یونیورسټۍ د طرف نه یو ټرن ټیکټ هغه میلاویږي. د هغې نه علاوه د میډیکل چې کوم ستا دلته میډیکل علاج هغه مو سره کېږي د میډیکل چې څومره ستا ضروریات راځي څه راځي نو طب چې څومره د هغه هغه یونیورسټۍ خپل طرف نه ستا نه مطلب هغه نه اخلي بلکې یونیورسټۍ الټه ستا علاج کوي ستا هر څه هغه کوي یعنې فول فنډ سکالرشپ کې دا وي بیا ویزه شوه اقامه شوه دا هر څه دا په یونیورسټۍ باندې د دې خبرې مونږ ته علم دی ځکه مونږ دلته خپله یو مونږ ته خپله پته ده دغه شانتې دا یعنې د ټول سهولیت د ټولو یونیورسټیانې ورکوي او په ویب سایټ کې هم دا هغه موجود دي. بیا ماهانه سکالرشپ د یونیورسټیانې چې کوم سټوډنټ دلته بي ایس کوي یا ماسټر یا پی ایچ ډي نو بعضې ډپارټمنټ کې هغه 840 ریال دي او په بعضې ډپارټمنټ کې 990 ریال دا ماهانه یونیورسټي سټوډنټ ته هغه ورکوي چې دا د ماهانه هغه خرچه د ده لپاره د پې هر څه کولی شي یعنې دا د دې یونیورسټیانو له طرف نه هغه میلاویږي په فول فنډډ سکالرشپ کې باقي د ټول سهولیت او ورسره سټوډنټ ته دا میلاویږي. بیا که یو سړی دی هغه اپلای کوي بي ایس ته کوي یا ماسټر ته کوي یا پی ایچ ډي ته کوي دلته ایم پیل چې کوم بعضې بهر ملکونو کې یورپ ملکونو کې یا پاکستان کې وي یا افغانستان کې نو هغه ترتیب دلته ایم پیل دلته نشته ځکه ایم پیل هغه داخل دی په ماجستر کې یو سړي ماسټر کړی نو دا برابر دی دا ایم پیل کړی دا برابر دی د ماجستر یعنی د ماسټر یا ماسټر کړی دا برابر دی د ایم پیل نو چا سره د ایم پیل ډیګري یا د ماسټر ډیګري نو دا یې کولی شي اپلای پی ایچ ډي ته. نو د بي ایس دپاره شرط هغه دا دی چې ستا عمر به د 25 نه کم وي یعنی 25 نه به عمر د سیوانی وي. بل خبره دا که ماسټر ته اپلای کوي نو ماسټر دپاره شرط دا دی بعضو یونیورسټیانو هغه دا شرط لګولی هلته لیکلی د پاسه چې کله ته اپلای کوې سبمیټ کوې ستا عمر به د 30 نه سیوا نه وي یعنې 30 کال نه او د پی ایچ ډي لپاره شرط دا دی چې ستا عمر به د 40 نه سیوا نه وي. بیا په دې یونیورسټیانو کې یو انسان یو کس سټوډنټ هغه چې مختلف ډپارټمنټ هغې ته اپلای کوي نو دلته د انګلیش د ټیسټ یا د ایلیټس یا وغیره د دې څه ضرورت نه راځي. بعضې نیم یونیورسټۍ کې شرط دي یو ډپارټمنټ کې چې هغه کله ته هلته سلیکټ کړي نو هلته تا ته ښایي خو عمومي دا شرط نه دی لازم نه دی لکه داسې یونیورسټیانې شته اکثر یونیورسټیانې په دې کې داسې دي یعنې په 100 کې 95% داسې دي چې هغه بغیر د دې ټیسټونو نه بغیر د عربي لینګویج ټیسټ نه بغیر د انګلیش مختلف چې کوم مشهور ټیسټونه دي چې هغه خلک کوي د هغې نه بغیر لکه آیلټس وغیره هغې نه تا ته دلته سکالرشپ میلاویدی شي بغیر د دغه ټیسټونو نه بي ایس کې ماسټر کې پی ایچ ډي کې یعنې درې واړو ډپارټمنټ کې هغه تا ته میلاویدی شي. بیا بله خبره اخري خبره هغه ده که څوک اسلامیک ته کوي یا څوک کوم اسلامیک کې مختلف ډپارټمنټ دي لکه مشهوره اسلامیک یونیورسټي جامع اسلامیه چې په هغې کې د اسلامیک ډېر ښه ډپارټمنټ هغه موجود دی یا نور داسې یونیورسټیانې مختلف داسې ډپارټمنټ هغه موجود دي نو اسلامیک باندې په بعض یونیورسټیانو کې ځینو ټیسټونه شرط لګولي د عربي لینګویج یا چې تا سره به دا ټیسټ درسوي لکه حمزه په نوم باندې ټیسټ قیاس په نوم باندې دا به درسره خو اکثر دا شرط یعنې 95% شرط نه وي او 5% په بعض یونیورسټیانو کې لږ شرط دي خو هغه د ډپارټمنټ پسې خاص خبره چې بعض ډپارټمنټ کې لیکن اکثر هغه نه وي.
ډیګرۍ دپاره چې کم کس د دې اهل دی. نو اهل یې هغه کس دی چې د ده سره کومه ډیګري کم از کم بي ګریډ وي. د بعضې ډپارټمنټ کې لکه هلته A ګریډ شرط لګولی دی، خو دا ډېر کم کوز دی. عمومي شرط د دې دا دی د ډیګرۍ چې ستا به کم از کم بي ګریډ وي، چې د بي ګریډ نه ښکته نه وي. د بي ګریډ نه به ستا ډیګري ښکته نه وي، که هغه د ماسټر وي، که هغه د بي ایس وي، که هغه د هر مطلب چې ته کوم ډپارټمنټ ته اپلای کې او په کوم فیلډ کې کوم پروګرام دپاره کې کم از کم ستا ډیګري به دا وي. بیا بي ایس دپاره یو کس دی، یو سټوډنټ چې بي ایس ته اپلای کوي، نو د هغې دپاره عام ډاکومنټس لازم ډاکومنټس دا دي چې تا سره به د 12م سرټیفیکیټ کوم چې د FAC سرټیفیکیټ در سره یو د هغې DMC. دلته یې ویبسایټ کې لیکلي دي وثیقة التخرج، یعنی ستا چې کوم ګریجویشن او ګریجویټ شوی تا سره کومه ډیګري در سره وه هغه به در سره وي. وثیقة التخرج ورته ویلی کېږي. هغه به در سره که هغه بیا DMC هم کېدی شي، یعنی کشف الدرجات ریزلټ کارت، او هغه ډیګري سرټیفیکیټ هم کېدی شي. د هغې نه علاوه تصویر دا هم لازمي دی، او پولیس کلیرنس سرټیفیکیټ چې دا تا باندې څه کیسونه وغیره نه، یعنی پولیس کلیرنس سرټیفیکیټ چې کومه خپل تحصیل تاڼۍ هغې کې میلاویږي. دا شرط دا لازم دی د بي ایس دپاره چې څوک بي ایس ته کم اپلای کوي. بیا اختیاري ډاکومنټس کې یعنی چې لازمي نه دي، نو په هغې کې میډیکل فټنس سرټیفیکیټ چې عام هسپتال کې جوړېږي دا، او CV چې کوم سیرت الذاتي ورته ویلی کېږي چې په هغې کې ستا ټول علمي ریکارډ هغه را جمع شوی. ریکمنډیشن لیټر که هغه در سره وي، خو لازمي نه ده، کوي ټیک ده، که نه څه مسله نه. کې بیا اضافي ډاکومنټس که ته اسلامي کې مثال په طور ته مدرسه ویلې یا حفظ دې کړی یا نور داسې څه علمي دورې در سره وي، د هغې اسناد در سره وي، هغه یو PDF کې جمع کې اپلوډ کولی شي. دغه شانتي یا بل ډپارټمنټ ته کې مثال په طور د اسلامک نه علاوه تا سره کمپیوټر کې یا په لینګویج کې یا نور داسې څه مختلف در سره وي، نو ته دې ته هغه یو PDF کې جمع کې هغه اپلوډ کولی شي. دې سره به ستا اپلای هغه سترانګ کېږي، یعنی تقویت به څه نه څه ورته هغه میلاویږي. او دا لازمي ډاکومنټ نه که تا سره دا غیر لازمي ډاکومنټ نه، لکه مثال په طور میډیکل فټنس سرټیفیکیټ شو، ریکمنډیشن لیټر یعنی تزکیه شوه، CV شوه، یا اضافي ډاکومنټ شو، یا تا سره دغه شانتي نور لکه آیلیټس وغیره دا څیزونه در سره وي، نو که دا ته اپلوډ کړي نو ستا اپلای ته تقویت میلاویږي، یعنې سترانګ کېږي. که د سره نه وي نو څه مسله نه کې، دې نه بغیر هم اپلای هغه کېږي. بیا دې نه علاوه ماسټر دپاره چې یو کس اپلای کوي، ماسټر اوس د مدرسې یو طالب العلم دی او هغه بیخي سکول نه دی ویلی، مدرسه کې دی، غواړي چې مدینه مشهور یونیورسټي ده یا داسې نور اسلامک ډپارټمنټ ته اپلای وکړي، نو د هغه لپاره دا دی چې د هغه سره مدرسو کې کوم وفاق المدارس په نوم باندې مختلف بورډونه دي، د هغې د عامي یا د خاصي سند ورسره دی، ځکه دا د FAC ساده پښتو کې د 12م هغه برابر دی، نو هغه هم ته اپلای په دغه باندې کولی شي. عامي سند یا د خاصي ځکه دا د FAC برابر دی، نو په دې باندې هغه اپلای کولی شي. سکول ډاکومنټس یعنی د هغه سره چې کوم FAC شوه یا د میټرک دا ورسره نه وي، نو په دې کولی شي. بیا د ماسټر دپاره هم په شرایطو کې چې ستا عمر کم از کم د 30 نه کم وي، او چې کوم ډپارټمنټ ته اپلای کې، نو هغې دپاره ستا پاسپورټ لازمي ده، پاسپورټ نه بغیر اپلای بالکل نه کېږي. تصویر پاسپورټ سایز، او د هغې نه علاوه ډیګري یعنی د BS ډیګري، یا یو کس د هغې د BA د علم اقبال چې کوم یو ډیګري ده په هغې هم شي، نو د هغه شوه. یا د مدرسې طالب العلم د هغه سره چې کوم د علیې سند د هغه د BS د BA برابر دی، نو هغه په هغه کې اپلوډ کولی شي. او پولیس کلیرنس سرټیفیکیټ، بیا اضافي ډاکومنټس کې تا سره چې میډیکل فټنس سرټیفیکیټ، CV، تزکیه، ریکمنډیشن لیټر، دغه شانتي د هغې نه علاوه شوه اضافي ډاکومنټس یا نور داسې څه ډیګریانې در سره وي، نو هغه ته اپلوډ کولی شي. که نه وي نو د هغې نه بغیر هم اپلای کړي، خو دا مخکیني ډاکومنټس هغه لازم دي. دغه شانتي یو کس اپلای کوي ماسټر نه بعد PhD ته کوي، یعنې دکتورې ته کوي، نو کم از کم چې عمر یې د 40 نه ښکته وي، او د هغې سره بیا په ډاکومنټس کې د اختیاري ډاکومنټس خو دغه، خو لازمي ډاکومنټس کې ورسره د 12م سرټیفیکیټ یعنی د FAC، د BS او د ماسټر، دا درې واړه سرټیفیکیټ، او د هغې نه علاوه پولیس کلیرنس سرټیفیکیټ، پاسپورټ او پاسپورټ سایز تصویر دا لازمي. ورسره بیا اضافي ډاکومنټس کې که دغه میډیکل فټنس سرټیفیکیټ شو، میډیکل فټنس سرټیفیکیټ په عام هسپتال کې میلاویږي، دا هغه
مشهور میډیکل چې ته به لاړ شې هغې له به امپارمنټ راواخلې بیا به له وروسته میډیکل به کې یو فیس وله جمع کړي هغه نه بلکې عام هسپتال کې سکالرشپ دپاره میلاویږي د هغه میډیکل فټنس سرټیفیکیټ مراد د هغه شو سی وي سیرت ذاتي تزکیه چې ریکمنډیشن لیټر ورته ویلی کېږي او اضافي ډاکومنټس دا در سره دا پکې ته اپلوډ کولی شي. بیا د هغې نه بعد کې بعضې پکې ډپلوماګانې هم شته مختلف ډپارټمنټ کې لکه عربۍ لینګویج کې انګلیش لینګویج کې دغه شانتې په انجینیرینګ په بعضې فیلډ کې هغه هم ته کولی شي. یو پکې ډپلومې عالي یعنې هایر ډپلوما نو هایر ډپلوما دپاره چې ته کې کم از کم ستا سره د بي ایس ماسټر ډګري در سره یې ته کولی شي او یو صرف ډپلوما یې فقط نو هغه ته بیا په میټرک هم کولی شي په بي ایس هم کولی شي په دې باندې ته کولی شي خو ستا عمر به د 16 نه ښکته نه وي یعنې د 2005 اپریل نه به مخکې ستا ډیټ آف برث وي نو بیا ته دلته اپلای کولی شي. که ته د 2005 اپریل نه وروسته ډیټ آف برث وي نو ته اپلای بیا نه شي کولی. بیا دلته کوم ډپارټمنټ میلاویږي نو کوم یونیورسټیانې دي نو ټولو یونیورسټیانو تفصیل د ډپارټمنټ تفصیل هغه دلته په دې ویب سایټ کې هغه موجود دی. کوم سوالات دي جوابات دي هغه هم دلته لیکلی شوي دا سکالرشپ دی نه دی خو موږ هغه لیدلی حال هغه داسې دی چې یقیني دا سکالرشپ دی فل فنډډ دی چې ټیکټ هم پکې ده ویزا هم پکې ده اقامه هم پکې ده رهایش هم پکې دی. د میډیکل چې څومره هغه د سټوډنټ پسې منحصر علاج وغیره دی هغه هم پکې دی. د هغې نه علاوه ماهانه سکالرشپ هغه 840 ریال بعضې ډپارټمنټ کې 990 ریال دا میلاویږي او په کال کې یو پیر یوټرن ټیکټ چې دا پکې شته دا موږ ته دلته میلاویږي. او بعضې یونیورسټیانې هغه نورې مختلف یونیورسټیانې ډېر ښه داسې سټوډنټان دي هغې ته موږ اپلای کړي چې مختلف یونیورسټیانو کې هغه دلته شته لکه اسلامیک یونیورسټي شوه جامع قسیم یونیورسټي کې اوس ماسټر کې او 2 سټوډنټ هغه قبول شوي دي انشاءالله اګست کې ویزا هر څه پراسس دغه شوي دغه به راشي. دغه شانتې جامع طیب کې هم شته او ملک عبدالعزیز نومي یونیورسټي د جده کې مکې سره نږدې هلته هم شته. دلته زموږ یونیورسټي د جامع مشرتان بن عبدالعزیز هغې کې هم ډېر ښه سټوډنټان هغه شته او دلته پاکستاني او د هر ملک ډېر ښه سټوډنټان هغه شته چې ډېر ښه داسې سټوډنټان دي چې هغوی ته مونږ اپلای کړې ده. هغه بیا مونږ چې کله یو سټوډنټ ته مونږ اپلای وکړو نو بیا وروسته هغه مونږ ټوټل ګایډ کوو چې ته څومره طریقه کار یې هغه ورته مونږ ښایو چې ته داسې وکړه داسې وکړه چې هغې مطلب هغه ته چې کومه مخکې طریقه ښودلې لار ښودلې حتی کې چې د یونیورسټۍ د ګیټه پورې د رسولو پورې مونږ هغه ګایډ کوو چې ته داسې وکړه که په هره یونیورسټۍ کې بس مونږ هغه ته ترتیب دې ځای نه بیا برابروو چې په دې طریقه باندې د خپل ټول پراسس هغه مخکې بوځه. نو اوس هم اپلایانې شروع دي د 21 اپریل نه واله د 19 اپریل نه واله د 21 مۍ پورې اوس هم پکې څو ورځې شته. دا یو بهترینه موقع ده که تا سره ډګري در سره وي که هغه د وفاق در سره وي که هغه تا سره د مدرسې یعنې د وفاق سند در سره وي یا تا سره د سکول د اف پی سی د بي ایس د بیچلر او یا د ماسټر یا د پی ایچ ډي ډګري در سره وي او کم از کم هغې کې بي ګریډ یعنې جید جدا وي بي ګریډ نو ته کولی شي چې دې سکالرشپ نه موقع هغه واخلې. ځکه دلته چې په ویزه څومره په یو طالب علم باندې څومره خرچه راځي هغه په ویب سایټ کې لیکلی شوي تقریبا د یو کال په هر طالب علم باندې هر یونیورسټي خپل هغه خرچه هغه لیکلي تقریبا بعضې 30,000 ریالې بعضې 40. نو دا ټوټل یونیورسټي هغه د هر یو طالب علم د طرف نه هغه بیا ادا کوي. بیا چې کوم یونیورسټیانې دي ټوټل هغه دلته موجودې دي تفصیل سره دلته هغه لیکلی شوي دي چې کومې یونیورسټیانې دي نومونه لوګي هغه هر څه هغې کوم ډپارټمنټ دي هغه ټول دلته لیکلی شوي دي. نو که تاسو کولی اپلای کول غواړئ نو دغه شرایط دي دغه ډاکومنټس دي باقي فل فنډډ دی دې کې دوکه فراډ وغیره څه نشته. خپل هم ستاسو سټډي اینډ سعودي په نوم چې کوم ویب سایټ دی دې نه تاسو دا معلومات هغه راغېستلی شئ چېرته هم چې وایي الله مخات